اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ گزشتہ جمعہ سے واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر شروع ہوا پٹولا واقعہ باندھے مجموعی طور نظر چوا چولی شي ندا تقریباً پسلور اسو کے بیا مونږ تقسیم کړی شو۔ پورا واقعہ د شروع نه د موسی علیہ السلام د پیدایش نه اول عیسی د موسی علیہ السلام بمصر کې پیدایش او مصری اول دور د مصر د خاریی زندگی شہری زندگی ته مونږ ویلی شو تہذیب یافتہ او ترقی یافتہ دور او د قصاص د وجه بیا مصر پرېښی دی۔ دویم عیسی هغه د مصر نه وتلی مدین ده، هلته کې د مدین بدویانه زندگی د بانډې زندگی او قبایلی نظام دی او غیر ترقی یافتہ علاقہ ده۔ شیخ مدین سره ملاقات کی او هلته به د هغه لور سره نکاح به کېږي، د هغې چیدا نقطې او بیا وایو تفصیلا۔ درېمه عیسی د دې واقعې هغه د مدین نه بیا وتلی د موسی علیہ السلام دوباره مصر ته د تلو اراده نه وه، لیکن لار کې ورته حکم ملو شو، نبوت به ورته ملاویږي، د غونې طرف نه به ورته آواز کیږي، رسالت به ورته ملاویږي، نو بیا به ځي مصر ته۔ دې ته مونږ وایو مصر ته دوباره تلل، مصری دور ثانی۔ خو لاره کې الله سره تفصیلی خبرې مکالمه کیږي، معجزات به ورته ملاویږي، د هغې تذکره وکړو وروستو، او نبوت به دعا به کی د هارون علیہ السلام دپاره۔ بیا مصر ته چې لړ شي نو هلته نه بل عیسی به مونږ شروع کړو، هغې ته به مونږ وایو څلورم عیسی به هغې ته ووایو۔ فرعون سره مکالمه کیږي او معلومیږي دا چې اول کور ته تللی دی، هارون علیہ السلام سره ملو شوی دی، اب وروسته راځي فرعون سره تفصیلی گفتگو شوې ده، هغه ورته الزامات ورکړي دي، دمکې ورکړي دي فرعون موسی علیہ السلام ته، هغه د خدایتوب دعوه کړې وه، انا ربکم الاعلی، مقابلې چیلنج نه مقابلې وخت، جادوګران راځي هغې به اسلام قبلي، هغه جادوګر بیا فرعون لږې جادوګرو له دمکې ورکوي او د قتل موسی سازش هغه کړی دی، د رجل مؤمن پاسېدلی دی، فرعون یې منع کړی چې دا مه کوو، هغه دوباره قتل د اولاد شروع کړی دی د بني اسرائیلو، او دغه وخت کې د جوماتونو جوړولو حکم کېږي بني اسرائیلو ته په مصر کې، یو څو ځوانان ایمان ښکاره کوي پکې، د هغه عیسی کې به بیا انشاءالله راځي۔ مصر تاسو ته ما څنګه چې ویلو ارسطو دې هم لیکلي دي او تاریخ نه معلومیږي، افلاطون دی چې دا ډېر مخکې و ایډوانس و، یونان او پای کې ایتنز او سپارټا هغې د مصر نه وروسته وې په تهذیب کې، ځکه چې افلاطون دی لیکلي دي چې مصر زموږ نه 100,000 کاله مخکې دی په ترقۍ کې، ډېر ایډوانس دی، په دې وجه د مصر تذکره خصوصاً دا حقی. اور فرعون
تیر ځل ویلي شو چې د الله پالیسو ته بندونه تړل د انبیاء او اولاد وجه علالوی په یو معنا ورته موږ سیدان هم ویلو شو سیدان ټکولو والی پیغمبر نوسی واخلو علالولې ذبح کولې نن هم داسې کېږي سیدانو سره ظلمونه کېږي یو ځای والی بل ځای والی عام داتانو سړی بني د سید بدتمیزي به هغه سره کېږي بېزتي به یې کوي دا د فرعون نظام دی چې د سیدانو بېزتی کوي د هغې لوڼو له هسې بېڅه طلاقونه د هغې هلکان ماشومان کمکل هغه وخل ټکول دا د فرعون نظام دی ټول فرعون بندونه تړلي وو چې دا ونشي په مصر کې ازادي را نشي د خیال او دا بني اسرائیل اوچت نشي دې ټول باندې خبرې شوې وې الله په هغې کې موسی علیه السلام پیدا کو او د فرعون هغه پالیسۍ هغه هسې زنګونه په هغې ختل او اکه کار به وشو چې کوم موسی کم نه چې فرعون یېرېدو چې موسی پیدا نشي موسی دا نوم دا د فرعون لور وی یخو د فرعون ښځې ګڼې وې تاریخ لیکي دا کشره ښځه آسیه بنت مزاحم د دې اولاد نو هغه وی چې دې نه به دده به خپل اولاد جوړ کړو زموږ اولاد نشته دی دغه نوم یې ولکې خو د موشا اوبو کې مونتې شوې چونکې دی اوبو کې مونتې و دا ولاغي یې خو دا نوم قرآن نه معلومیږي سورة القصص سورة 28 آیت 14 نه چې موسی علیه السلام فرعون کرل وی شوی دی هلته کې ځوانۍ ته رسېدلی دی ولما بلغ شده واستوى آتیناه حکما وعلما هر کله چې هغه ورسېد خپلې ځوانۍ ته مضبوط شو برابر سړی شو مونږ هغه علم او پویا حکمت دا ول مونږ ورکړل نبوت نه دی مراد ځکه چې نبوت به د رستو ملاویږي د دې ځای نه معلومیږي چې دی هلته ځوان شوی دی هغه به خامخا د بادشاه کور دی د یو شهزاده دی د به خامخا تربیت کیږي په شاهانه طریقو سره نوکر چاکر دغه خبرې مبرې ټولې به د تاسې دي دا نبي باقیدل وی شوی لکه د یوسف علیه السلام غونته یو شاهانه کورنۍ کې دی څنګه چې یوسف علیه السلام عزیز مصر ځان له زوی کړی و دغه شانتې فرعون دې ځان له زوی کړی دی دې کې دغه مباصلت هم شته په دواړو واقعاتو کې دواړو په دغې اسرائیل دغه زمانه هم لیدلې ده د اسرائیل اولادو موسی علیه السلام تاریخ لیکي چې د فرعون یو جنگ کې هم جنګېدلی و هغه سره د هغه زوی سره تللی یو لړۍ د کړی و هغه جنګ دی ګټلی و قرآن واقعه مخکې بوځي چې موسی علیه السلام یو ځل بهر راوتې بازار کې ګرځي یا چې هر څه کوي ښار راننوته وي غفلت ټایم دی 10 بجې دی یا ماسپښین دی یا چې هر څه دي یو دوه سړو جنګ و یو سړی د موسی علیه السلام د خاندان نه و دا بل د فرعون د خاندان نه و دته عدوه ویلی دي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه یو د موسی علیه السلام د خاندان نه و بل د موسی علیه السلام د دشمن خاندان نه و فرعون پولیس به و یا دغه ټبره به و نه کم چې د خاندان نه و د موسی علیه السلام نه دته یې زما امداد وکړه د نه امداد وغوښت اواز یې ورته وکړو دې کې هم سوال پیدا کېږي چې موسی علیه السلام ته پته وه چې زه بني اسرائیلي یم دی خو لوی شوی هلته کې نو سوال بې ځایه په دې دی چې قرآن دا نه دی ویلي چې هغه ته پته وه یا پته نه وه تا ته خو واقعه مخکې بوځي چې دوه سړو جګړه وه هغه ته پته وه یا پته نه وه خو دا یو د ده دغه نه و بل مخالف پارټی نه و کوم چې فرعون پارټی نظام جوړ کړو قبایل نظام د جوړ کړو خاندانونو اونچ نیچ د جوړ کړو
یو ډله کمزوري کول سپک به وته کاته د انبیاء اولاد ته سپک کاته ظالم نه کمزوري کس سره ظلم کیږي د آواز کی موسی علیہ السلام چې لاړو خلاصي یې کو او خلاصي کې فوکزه موسی فقضى عليه هغه له سوق ورګړل خلاصي کې ناغه سوق داسې سوق چې فقضى عليه ناغه باندې مرګ راوسته مرګ راغله ده قال هذا من عمل الشیطان موسی علیہ السلام وی دا شیطان دا کارونه دي ما او د قتل اراده نه وکړي دا قتل وومنه لکه چې خو خلاصي کو هغه له سوق وکړي په سوق عام طور سوق نمري خدا خپل کار هغه ته بیا ډېر لوی ظلم ښکارېدو لکه چې خلاف اولا کار د پیغمبر نه وشي نه پیغمبر خو دې ونه خو نه نبوت نه مخکې هم دا هغه د خپل شان خلاف ګڼي د اخلاق داسي بل زمون عقیده د هغې د ویل شي عصمت الانبیاء عقیده دا د دین د اصولو نه ده عصمت الانبیاء دې ته ویل شي چې انبیاء د ګناهونو نه پاک دي د صغایرو نه د کبایرو نه د نبوت نه ملایدو نه مخکې مو د نبوت ملایدو نه وروسته مو د هغې نه نه کېږي صغایر او کبایر موږ نه منو چې د نبی نه ګناه وشو یونس علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا دا خبرې موږ نه منو دا ټول بکواسیات دي دا واقع خو اوشوه زه یېره شو تېره شوه خو فرعون دربار ته رپورټ خو لاړه که نه چې یاره سړی مړ دی پته لګي نه قاتل څوک دی یاره باندې د باندې ټایم تېر شي یاره چې ته څوک رپورټ ورنه کړي چالي دي نه یو چې سار ګوري نو فیض الذي استنصره بالامس یستصرخه قال له موسی انک لغوی مبین چې سار شي نه بیا دغه سړی چې کوم د ده نه پورن امداد غوښتی و هغه اوس بل کس سره لاندې وتی دی او ده ته بیا ووایي چې راشه که نه امداد مې وکړه خلاص مې که موسی علیہ السلام ورته وویل چې ته ډېر غټ سرکشه یې اول خو تا زه لږ په ادب کومه ته چې ما وینې بس ما ته چغې وې بل چا ته اواز نه کوې بس زه دې مونځ ته یم ده ته یې دا ووې او بیا هغې بل ته لاندې وته چې هغه په ده سره ظلم کوو د فرعون نه پاټی هغه کس نه دا بل وویرېد که دی په ما باندې راځي د ده د خاندان دا سړی وویرېدو نو هغه وایي ښه څه کې ته اوس ما وژنئ یا موسی اتريد ان تقتلني ته غواړې چې ما مړ کړې کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه چې د پرون کس وژلی دی ته ځمکه کې مشري غواړې وما تريد ان تكون من المصلحين ته خیرخواهانو نه یې او نه دا غواړې ابل د خو پته ولګېدی چې کس معلوم شو پرون کس ده وژلی دی موسی علیه السلام وژلی دی فوراً خبر هلته ورسېدو فیصله وشو جلاد ته وګو چې سړی نیسې فرعون اډر وکړو دا قاتل دی وژنی دی هسې هم د هغه څه کس وی خو نه و که نه او هغه ته خو پته وه چې دا مونږ اوبو کې مونته دی دا میټینګ چې کېده نه پایې کې یو سړي موسی علیه السلام له خبر راوړو ستا خلاف میټینګ شوی دی او اډر پاس شوی دی تا پسې به اوس پولیس راځي وجاء رجل من اقصى المدینه یسعى د لرې طرف نه یو سړی راغی د ښار لرې طرف یې ورته ځکه ویلی دی چې یو ډډې ته پاتې کېده یا کېدی شي چې دا دربارونه دا خاص کم سیکرسي آفیسز دا یو ډډې ته او بل روایت دی کې دا هم دی چې یوسف علیہ السلام د بني اسرائیل د مصر نه یو ځان نه ځمکه کې اوسولی وو د دې قبطیانو نه به بیل وو ځکه د قبطیانو کې شرک او هغه چې دا د بني اسرائیلو کې دا شرک رانه شي خو بیا هم هغې کې هغه شرک نه نوتی وو ده پسې به ګرځېده نو کېدی شي چې بله لارې ووالي ځکه یې اقصی المدینه ویلې راغی موسی علیہ السلام ته ووایي چې غټانو میټینګ کړی افسرانو یأتمرون بکا ستا خلاف هغه میټینګ شوی دی لیقتلوک دې لپاره چې تا ووینې کلي نه وځه انی لک من الناصحین زه ستا خیرخوا یم مصر کې ستا خیر نشته یره یره باندې موسی علیہ السلام موته دی لړ شم نه کم خوا لړ شم دلته بیا تاریخ لیکلی دی موسی علیہ السلام سره خپله یو توره وه هغه
فرعون له جوړ کړه ودله و دی بل زویله دغه یو زوی خو وروسته ځکه چې هغه فرعون شوی و هغه ځان سره واغسته او یو اسپه باندې دغه شوی دی اسپه په لاره باندې مړه شوې ده د باندې به کسانو حمله کړې ده لګیا دي کیسې کوي بیا پیاده روان شوی دی بس دغه توره ورسره دی وي نو مادین طرف ته روان شوی دی دلته د مصر نوزي د مصر هغه دور د ختمي کی د موسی علیه السلام بنی اسرائیل دی خو یو اسرائیلی د هغې نوزي موسی علیه السلام د مصر نه دی وزي ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل مدين طرف ته مخ کو او لار متنو معلومه دی آیت نه بدلېږي شاید چې ما د زما رب زما لار برابر کی دلته نه د زندګۍ دویم رخ او موړ شروع کیږي مونږ وایو ته د باندې جوندو مصر ته دی زی مدین ته زی دا د اسماعیلیانو علاقه وا د ابراهیم علیه السلام چې کوم زوی د اسماعیل د هغې علاقه وا د مدین علاقه وا د مدین هم د ابراهیم علیه السلام زوی دی د هغه نوم دی مدین دا د درېیمې ښځې نه و قطوره د هغې بیبي نوم و د هغې نه مدین پیدا شوی و د هغه چې کوم ځای پاتې کېده نو هغې ته بیا مدین وایي هلته قبایلي نظام و د خاندانونو هره قبیله ځان نه بس یو سردار به جوړ کړی و صاحبه مشر و اعلان د خاندانونو به واړه واړه پلان کې خیل پلان کې خیل پلان کې دی بهر کې هلته روان شوی دی ولته رسېدلی دی چې کتلي دي موسی علیه السلام کسان اوبه کوي څاروي اوبه کوي کوی دی د هغې نه څه دوچا موچا را بار کړی ده یا لښتې چې هر څه دي نو هغې نه بوکه را ډکوي او پایې کې اړوي او هغې اوبه ډکوي چې ویې کتل دی خو دوه زنانه دي او څاروو ته یې لښتې نیولي دي او رستو رستو یې کوي ولما ورد ماء مدین وجد علیه امة من الناس مدین اوبول باندې چې هغه موسی علیه السلام هغې ګاډ ته راغی ګودر ته خلک یې ولیدل اوبه کوي خپل څاروي اوبه کوي ووجد من دونهم امرأتين تذودان دوا زنانې ولیدې چې هغې څاروي رستو رستو کول څاروي یې منې کول هغه موسی علیه السلام ولیدو چې دا دی ولې کوي او پکار دی چې زنانه مخکې کړی شي نه پوه شو قال ما خطبکما څه وجه ده تاسو له تاسو ولې اوبه نه کوئ یا ولې تاسو راوتي یې څوک نارینه نشته دی نه هغې ورته جواب پوره وکړو دواړو زنانو ورته ووایي چې لا نسقي حتی یصدر الرعاء یو وجه خو دا ده چې موږ څاروي ځکه رستو رستو کوو د دې اوبو نه چې اول شپونکي دا سړي چې دي دي څاروي اوبه کړي چې ځي نو بیا به زموږ نمبر راځي ځکه دا زورور دي او زورور دلته ظلم کوي انصاف نه کوي موسی علیه السلام پوه شو هغه دویم سوال چې د خطبکما کې پروت دی چې تاسو دلته لکه څه کوئ سړي تاسو کره نشته دی ښځې راوځي کار پسې و ابونا شیخ کبیر زمونږ پلار دی خو هغه مشر بوډا دی زوړ دی هغه خوځېدو نه دی موږ مجبورۍ نه راوتي یو د باندې جون کې څاروي او ځمکه د سړي هر څه وي دوکانونه او دا چې ته هغه وخت کې وچې بس دوکان وکړه که څوک څه کوي که نه کوي خو په کاري خو به در کوي که نه هغه ډېر د باندې زوړ وخت یې زړه زمانه ده دومره ترقي یافته دور نه دی لکه د مصر غوندې ترقي په یې کې نه ده شوې موسی علیه السلام ظلم ولید انبیا د ظلم خلاف پاسی او دا د انبیاو سنت دی ظلم بندول او ظلم منې کول نفسقا لهما په دې دواړو دپارې اوبه وکړئ څاروي ولې اوبه کړل کیسې پکې خلک کوي چې د شلو تنو بوکه وه هغې په یوازې را ډکه کړه هلته کې ویړولو یا په هغې باندې هغې غټ غټ کېښود په هغې اوبو باندې دا خلک دا کیسې کوي کتابونو کې دي خو د هغې څه سند نشته دی څه حدیث نه دی څه قرآن نه دی خو د خلکو د خولې خبرې د قرآن خاموشي کړی نه موږ خاموشي کوو هغې خو بوس کړی څاروو بس هغې لړې په مخه د بلا لاره والې د سوچ کوم مدین ته به دې کله رسېدلي او د نار نه ور دی په لاره باندې وي پاڼې به یې خوړې خوراکه ورسره نه وه دا هم تاریخ لیکلي
ثم تولى الى الذل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. بیا اصول تلان نه کېناست وی ربا ته چې ملمستیا کوم را لېږې نه هغې ته ډېر محتاج یم او ډېر زیات ضرورت مې دی وته وږي او ډېر زیات. الله پاک نه سوال وکړو دعا وکړه هغه چا سره چې احسان کړی دی نه هغې خدای نه دی هېر کړی چې بس لاړې تو سره خو کو د بل کلي دغه دی نه نه مېلمه راغلی دی او دا زمونږ عزت دی مونږ به د ډېر خیال ساتو. هغه زنانه وې خو هغې په دې آدابو نه خبر وې چې مېلمه دا خو د الله رحمت دی. نو هغه چې تلي دي خپل والد صاحب ته به یې ویلي نو په دغې دوو زنانو کې یو راله فجاءته احداهما تمشي على استحیاء حیا نه ډکه او په حیا کې راله دا دلته کې بایبل باندې په دې نورو خلکو باندې رد دی. دا ډېر بدتمیزه خلک دی هغې د انبیاو شان ته نه ګوري. وروستو زه واقع به کوم د هغې د واده د لاندې چې کله موسی علیه السلام واده کو بل هلته دا غلطي ده تورات کې دلته چې دا وي 8 جینکې وې حالانکه قرآن کې دي چې دا 2 وې نو هغې ورته وایي چې ان ابي یدعوک زما پلار تا غواړي دعوت درې درکړی دی. دا د مدین زندګۍ ته به اوس ډېر ورو ورننوځي سله مې غواړي وجه څه ده او ته وایي چې تا د مونږ دپاره کم اوبه کړي دي د هغې دله مزدوري درکوي صحیح ده بس روان شو سره هغه د نه مخکې روانه دی او پسې دا هم د خلکو خبرې دي لارې وي ما د ښه او داسې داسې چې زما نظر وي به تا پرې ونوځي دا هم اضافي دي پکې د خلکو. شیخ مدین له بحر کې لاړو موسی علیه السلام هلته ورسېد فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. مشر چې دته کتلي دي د عوام سړی نه دی که نه خو خاص سړی دی هغه پوه شو نو د هغه د ټوله واقعه کړې داسې ځای کې پیدا شوم او هلته کې فرعون او دا د زندګي مې وه داسې مې وکړله اوس دلته کې رالم هلته را باندې کیس دی را باندې چې سړی دی وژلی دی هغه ورله تسلي ورکړي یارېږه مه وایي نجوت من الظالمین ته ظالمانو نه خلاص شوې بچ شوې. دلته د فرعون حکومت نشته دی په مصر کې و دلته کې پاسپورټ ماسپورټ باندې هم څوک نشي راتلی فرعون یارېږه مه وایي. هغه چې د ده نه متاثره شوی دی د موسی علیه السلام د شخصیت نه او د آثارو نه نو هغه ورله بیا په خپله یو خپله لور له په نکاح کې ورکوي. الله فرمایي چې قال هغه ورته ووایي اني اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتین زه دا غواړم چې زه تاله د دې 2 لورو نه یو لور په نکاح در کومه علی انه په دې شرط چې ته به 8 کاله ما سره مزدوري کې دا به ستا مهر 8 کاله به دلته ما سره کار کې. ا دې نه مخکې آیت کې او یوې لور پلار ته ویلیم دي دله مزدوري ورکه لیکن بهترین دی دا هغه چا نه چې ته ولم مزدوري ورکې قوي دی او امین دی مضبوط دی په کار کولی شي تکړه دی خو امین دی یو سړی به مضبوط خو غلی وینا دا کرپټ نه دی دا کرپشن نشته دا امین دی ډېر روغ سړی دی. اته بیا خپل تپوسونه کړي دي هغې ورته کیسه وی کړې ده دا کتابونو لیکلي دي عامو کتابونو چې زه په لار راتلم نو ده ما ته بلکل نه دي کتلی دی ډېر په سړیتوب او ډېر په حیا کې راغلی دی او قوي دومره دی چې هغه بوکی په یوازې راوچته کړې ده یا هغه 15 تنه دي نو دی هغې مخې ته دی لړه او هغې اخوا کړله مونږ یې څاروي اوبه کړل د هغې نه نه هېرېږي دومره مضبوط دی نو مونږ خو تشې جینکۍ یو مونږ له داسې مضبوط کس پکار دی چې دلته کې کور کوي ته هم بوډا یې دا کار مار به دلته کوي او دلته څوک نشته نو ښه خبره ده. هغه ورسره خبره کړې چې یاره 8 کاله به ته دلته کې ما سره یې بیا دلته کې فقه کې یو مسله چلېدلې ده هدایه کې نورو کې چې آیا مزدوري 2 کاله 8 کاله 2 کاله 3 کاله مهر کیدی شي که نشي کیدی دا آیتونه دا دلیل کې پیش کوي چې بالکل کیدی شي او ته یې 10 کاله دې پوره کړل نو فمن عندک دا به ستا طرف نه وي او د تا باندې وي تنګي نه غواړم دا دواړو منځ کې خبره کېږي. موسی علیه السلام ورته وایي چې یاره ذلک بیني و بینک دا خبره زما ستا منځ کې شوه بس ډن شوه زه په دې باندې رضا یم
خو په دې دواړو کې په دې اتو کالو کې په 10 کالو کې چې ما کم وخت پوره کو نو تبه ګوره باغې نه خپه کېږي ما سره بس زیاتې نه کې او بس مونږ چې سو وی الله دې ذمہوار دی دا شیخ مدین سوکو دې کې بیا 15 اقوال دي تفصیل دې پکې ډېر زیات اختصار سره دا غینا یو څو نمونه یو قول پدې کې دا چې دا شعیب علیه السلام هغه نبی هغه پیغمبر تاسو به دا اوریدلی مشهور دا دی زموږ شیخ صاحب هم دا وی یو قول حسن بصری دا نقل دی چې خلق دا وی د دلیل کې دا پیش کړي چې دا شعیب علیه السلام نه خلق دا وی هم دا خبره دلیل دی بل قول دا دویم نمبر چې دنوم یسرونو دام طبری نقل کړی دی دا وی د شعیب علیه السلام نو سیو یسرون ساسره ابن جریر لیکلی سند وروړی دویم دا چې دا یسریو یا سارا یسری شیخ یسریو او بعض علما دا وی چې دا شیخ سے کم دی دا شعیب علیہ السلام دا قوم یو مرد مومنو شعیب علیہ السلام وینو او بل جماعت دا وی چې نه دا نه شعیب علیہ السلام دی او نه داغه روارو نوسې ما وخت نوسې نه روارو ضرور زوی رواریم نه دی ځکه دی په منځ کې صدې تیری شي وی صدې د سورۃ هود آیت وی زموږ دلیل و ما قوم لوط منکم ببعید پخپل امام ابن جریر اخر کې لیکي چې ګوره صحیح خبره ده وهذا مما لا يدرك علمه الا بخبر خبر باندې سند باندې په حدیث باندې برده پته لګي چې دا څوک او حدیث دې بارک شته دینا او الله چې څنګه خبره مبهم پرې مونږم بشاغ هنتي وی پرې دو صحیح خبره ده چې داغه نوم نه معلوم شعیب نه دی ای باندې یو تفصیلی مضمون هم والد صاحب لیکلو چې دا شعیب علیہ السلام نه دی توضیحات کې د نورو کې راغلو بیا تاریخ دام لیکلی چې دی واده دغه وخت شوی دی کنه دغه لس کاله پس شوی دی لس کاله پوره کړی دی موسی علیہ السلام مدین کې لس کاله تقریبا د دې یو زوی شوی دی یو لور شوی دی دا دې تورات نه نقل کړی دی د قصص القرآن والا د چې لس کاله و د بالته کې سکول دا ګډي ویزه به سرول موسی علیہ السلام یو زوی و شو دغه نوم جیرسون کې خلو جیرسون سین سره مدیانی عبرانی جبه ټکه دی دا غربت او مسافرت چې موسی علیہ السلام کله په سفر د خپل کلی نه بهارو د مصر نه نو دا هغه وخت پیدایش شو نن موږ زکه داسې خېده نو تورات کې دا په خروج کې دی خروج باب نمبر 2 کې 2122 جمله کې اور اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو دی موسیٰ علیہ السلام دا خضر نمی صفورہ تورات لکھی دی داغی زویو شو جیرسون اس کا نام جیرسون رکھا کیونکہ اس نے کہا میں اجنبی ملک میں مسافر ہوں دا موسیٰ علیہ السلام اگر دویم زندگی ہوا مدین کے دے پاتشی ہو شیخ مدین سر ملاقات اول دے کے ظلم روک ٹوکو اللہ کے گڑ بیزی سر اول لرے لرے پورت لل مختلفی کیسې کتابونو لیکلي دي دا غي اصل نشته وی ورځ موسی علیہ السلام بيزي په منډه والے روکشه وته هغه مخکې دی پسې تفصیل دی پورا د شیخ سعدی او کتاب ملاوی کی بازار کې دا حکایات ته ویو سو کو ته سوي اخر کې چې بيزي راټینګ کړه دیم خستړې وغم خستړې و نه موسی علیہ السلام هغه له پخپو زور کو چې تا ولې دومره منډه والے چې دومره ستړې شوې دا موسی علیہ السلام اخلاقو دا قبل سره ونه ولته په واله به وجلې و چې خطو زمانه منډي وباسه دلته موسی علیہ السلام چې کله دا واخو دا نیټه پوره کړه موسی علیہ السلام بیا دلته نو وته اقبال ددن شعیب علیہ السلام جو کړه دے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے رضوان اب کلیمی الله سره خبره خو بیا وی ډېر لند وی مدین نه دی وته خو د مصر دتلو اراده نه و مصر ته دتلو اراده نه و د څه اراده و هغه تفصیل به موږ ان شاء الله درې میسا د واقعي آینده جمعو وایو
اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اذان کے بر